یو بزرگ دی زبا والا ډیر تلم هغه بچا پسې مونږ نه کول ما ورته وی چې جی دا څه چل دی ما پسې یو دو مونږ کړی دو مازیګرا مونږ زما جمعات ته براغې نو مونږ نه ډیر لوی عالم ډیر می تنگ کو چې تنگ می کو نو کوټه ته نه استم او راته وی چې پرې دې مینا صدر توخه مالنا جی زه یریګم واسه حل راته وی پوی خوې کنه مولا یار صدر ته معلوم دي د ملک در ته معلوم دي خلق در ته معلوم دي عقیده در ته معلومی دي مالا ویل منز بنی آدم سره په صف کې کیږي او بنی آدم پسین کیږي دا ټیک ده مالا وځي وې د چې جمعه تلار شم خو نه را سره صف کې بنی آدم ولاړی او نه مخ کې بنی آدم ولاړ او کوي زما د مخ ته علاج کوي درته وخمس مال نه کړه کې مې خیال وکم مان او سبلا جوړ نه کی هغه خلق لا مولانا ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلی دي د یمحو الله ما یشاء په زمن کې قران کې آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چالي کله تقدیر محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و تفسیر مظهری کې دا ځای وګوره مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت الته چې ولیدنو دا د زامنو استاد چې مولانا طاهر دا شقی لیکل شو شقی معنا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا سړی زما د زامنو استاد دی او دا خو ډیره بده خبره ده ډیر لوی عالم دی مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تر آیات شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر امرت کیږي نو ما دعاګانې شروع کړې لکه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن نگاہ چی نو باغی تقدیرم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یو میاشت مې الله تزاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړي چې میاشت پس مې بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ مې نظر پریوتو نو مولانا طاهر مې ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکل شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکل هغه خلق عنقاش اوس الدنيا جیفة وطالبها کلاب دنیا یو مردار ده او طلب کون کی سپی دی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم په یو غاټ بم غرزولې چې اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان اہل دنیا چون سگے دیوانہ ان گوش شو ازی چو بس بیگانہ ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چې دې الحمدو کې خطا ټیره موده تیره کړه یو دا خبره پکې پاتې ده چې ټول قرآن کې سورل سورت دي ټول قرآن کې څومره سورت دي څو دي څومره دي لکه نه د دین واورې ده کله ته معلوم دي عزیزانو ټول قرآن کې دا اوشماري یو سل سورلس خو ما ویلې یا دوی ویلې دا اوشماري او افسوس بدای چې تاسو ته معلوم نه دی وجه یعنی وجه صدا وجه دادا چې دی کتاب سره مینا نشتا همیشه د پاره د هغه کتاب خط او خال خلق یادای چې کوم کتاب سره د سړی مینه نو دی کتاب سره محبت نشته نو دیو جنا دا پتم نشته چې دی کې څو سورته یا دی سورت تداولی وای دی سورت تداولی وای دی سورت تداولی وای دی سورت تداولی
مجنون ته چاوي چې دا څه کتاب دی چار وخت د لاس کې نیولې یو ګوري چې ګورو دې سر دې په ور ټټ کړی یو دا کتاب مطالعه کې هغه ورته وی چې د یار د خط او خال نخې پکې وي چې د یار د خط او خال نخې پکې وي زورن سر په مطالعه د کتاب خوښیم کم کتاب کې چې د یار د خط او خال نخې وي هغه نه زیات خون په بل مطالعه کې دی چرته نو دې کتاب کې زما د یار د خط او خال نخې قران کریم کې د الله د جمال او د الله د جلال او د الله د شفقت او داغه د رحم او داغه د کرم نخي نو عزیزانو دا زه تاسو ته ایمانی وایم چې ما کومه زمانہ کې د قران ترجمه به پڑھاولا نو ما دا څومره تفاسیر چې مشهور دي دې کې یو داسې نو چې ما به نه کتو نور ستاسو دوا برکت ته زما حافظم خدا ما چې صدا نظر اوتی دي مارا ته یادم دي دا زه چې څومره تقریرونه 15 کال وشو ما 15 منټ هم چره تقریر ته سوچ نه دی کړی 15 منټ نو عزیزانو داسې لفظ نشتا او داسې مشکل نشتا چې ما دا غي ته په کې ځان رسول نه دی چې څومره زما واس کېد نو قران کریم د خدای د جمال او داغه د جلال او داغه د شان کلام دی او دا څومره سپکه خبره ده چې یو مسلمان ته دام نه ورزي چې زمونږ دی کتاب ته دا لفظ قرآن ولي وي دا لفظ قرآن ورته ولي وي دا کله نازل دی څومره موده کې نازل دی په دې پوي مونږ بلا پیا چولې دا خو پوي دی او کنه پوي دی کجوندی نرانی دیکھیږي او په مرګ رانی دیشم بس خو الحمد قل هو په وایو نورې وایو چې بیخته اور پسې وزي چې هر څور سره کی نو عزیزانو د دې کتاب متعلق یو خاص درد زړه کې پیدا کول پکار ځکه چې بل سشتنا ا طالب بناس کی چرتا عزیزانو ما چې دې صورت ته سورته فاتحه وایي علامه قرطبی لیکلی دي چې د قران د هر یو سورت څه خاصیت بعضی سورتونه داسې دي چې التا تسمیه د کل شی په اسم د جز باندې لکه دې پسې سورت ته سورته بقره وایي نو سورته بقره ورته ځکه وایي چې هغه کې مخکې د موسی علی السلام د اغوا ذکر دی نو بقره عربي کې غوا ته وایي نو ټول سورت چې ده په یو جز مسما شوی دې سورت ته سورۃ الفاتحه وایي علامه قرطبی وایي چې د فاتحه وجه دادا چې یا خود دې ته فاتحه ځکه وایي چې په دې افتتاح د منځ کیږي منځ چې ده هغه په دې سورت باندې شروع کیږي نو افتتاح شروع د شي ته وایي په دې صورت منځ شروع کیږي د دې وجه نه دې صورت ته سورۃ الفاتحه وایي یا دا وجه ده یا دا وجه ده چې په دې صورت باندې افتتاح د قران کیږي د قران شروع چې دنو هغه په دې صورت باندې کیږي اوس که یو بل خلجان دې په دماغو کې راغی چې دا صورت باندې افتتاح د قران په دنیا کې کیږي دیو جن ورته سورۃ فاتحه وایي که اسمانونو کې په دې صورت باندې افتتاح د قران شوی و دې تلګ وکړي عزیزانو د قران کریم دو قسمه ترتیب ده یو هغه ترتیب ده د قران چې په لوح محفوظ باندې لیکل شوی او یو هغه ترتیب د قران د نزول ده نزول د قران چې کوم ده هغه مختلف شوی ده کلمه کلمه آیات آیات سورت سورت وغیرہ وغیرہ دا په 23 کال کې نازل شوی ده 23 کال کې په لوح محفوظ باندې دا قران کمپلیټ لیکل شوی
اوس دا موجوده ترتیب د قران چې دی دا هغه ترتیب دی چې کوم ترتیب باندې دا قران په لوح محفوظ لیکل شوی. په دې اوس دا طالبان حضرات علما پوېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبت وخت کې آیات راغې نو التبه حکم کو صحابه ہوتا چې دا آیات پلانی ځای کې کېده دا پلانی صورت سره کېده دا کلمه پلانی ځای سره کېده. بیا دا قران چې دی دا په درې قسمه سيزونو باندې لیکل شوی. یو د اوسای په سرمنه باندې، یو د قجورو په پانو باندې، یو د اوخ په دې کوب کې یو پلن اډو کې په هغه باندې قران کریم به نازلې ده. نو هغه زمانہ کې کاغذ وغیرہ خو نو په دې درې قسمه سيزونو باندې د قران د الفاظو کتابت وکیده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد چې څو وخت کې د قران لا د کتاب شکل ورکړی کېده د صدیق اکبر په زمانہ کې نو دا په هغه ترتیب باندې ورکړل شوی دی چې کوم ترتیب په لوح محفوظ لیکل. اوس تاسو به دا وایي چې دغه وخت کې لوح محفوظ چا تخکارې ده. عزیزانو اوس خو دې زمانہ کې اړو دا خبره په کار ځکه نه ده چې دې وخت کې لوح محفوظ او سدرۃ المنتهى چا تخکاری خیال مر زکه خو لغونده یو دو سلور بڑی سی پیدا کاو پراپیګاندا بدیو کېو ته چرته یو ګټ کې کېنا دا سه پراپیګاندا بدیو شي چې په ژوندۍ نه باندې پارشه مو الله کې کې نه. نو دی وخت کې خوړو ز تعجب خبره ده نه او دا اورېدو درته نو هم ز خپل لیدو خبرم درته کوم چې یو بزرگ تا ورغله ومنو مونږ ناس تو هغه لګلیټ راوته د کوټې نه. ما ورته چې حضرت مونږ هډیر وخت تیر کو ما ته وی چې د مصروف ما خدای سره مې په ټلیفون خبرې کولې نه ما ته ویلیا سره اوسم ژوند دی ډېر مریدانی دي بزرگ دی. نو نن سبا بزرګی څه یو خدای ته چاوي د ګډا چل درځي وی خوري ګډا څه ته وي خو ځان خوځول ته وي نو ځان خوځاوه به دغه ته ګډا وي. اوس خو برګان ډیر زیات دي خو هغه برګان لاړ چې هغه په حقيقي مانو کې به لوح محفوظ لیده په اصلي مانو کې. رحمان بابا درینیم سوا کالو شو هغه وی خدای څه شو هغه ما لیدلی خلق خدای څه شو هغه ما لیدلی خلق په ظاهر په باطن خکلی خکلی خلق. اوس ټول دا مونږه او تاسو غوندي کو سړپ پاتې یو هوکا